کوزدیر چرته چې د قدرت ښکلا د دې غرونو په کاڼو ګټو کې ښکاره ده، خو د غربت او روزګار د موقعو د نشتوالي په نتیجه کې د دې ځای خلک د ژوند د بنیادي اسانتیاګانو نه محرومه دي. همداسې د بېوسۍ کرښې د تالاش سیمې د احمد ګلۍ دا کور دی، چېرته چې د سید ملا جان بوډۍ ښځه د خپلو 3 لوڼو او یو زوی سره د ژوند شپې سبا کوي. ختم بیبي، ګلرخ، نورمحل او نعیم سترګې لري خو نظر نه. دوی پیدایشي ړانده دي او د نړۍ د رنګونو کتو نه محرومه دي. زما نوم ختم بیبي دی. زما نظر کار نه کوي، داسې یم نو نه کېږي. مخکې را دواړه بوتلې وو ویل چې دا پیدایشي دي، نه کېږي. نو توکلي ګرځوه، نظر مې نه لګي. اوس استیرو نه ته مونږ نه یتلي نه لګي نو وخت نه تر اوسه پورې تاسو علاج کړی دی؟ نه. ولې ولې نو څه وایي ډاکټر څه وایي؟ نه کېږي نه کېږي. د هغې نه پس به یې ته غټ ډاکټر له تېرې د بې نظره نعیم، ختم بیبي، ګلرخ، نورمحل بدنصیبي هغه ورځې نه زیاته شوه کله چې سمو د اګاهو د دوی پلار په یوه حادثه کې د ژوند جواري بایله. هغه ورځ ده او دا چې د دې کور او خوشحالو منځ کې روغه ونه شوه. نو بس د خدای کار دی خانه، نو پیدا شوي دغه شانې دي. نو زه اوس په دغه باندې خدای پوهېږي، زه په نه پوهېږم. ولې مو دغه ښکته یې پېښول ډاکټرانو ته چې دا نه دغه نه کېږي، دا زه ژوندي دي څه دغه نه پیدایش نه. بیا چې نور زموږ دغه نه راتله چې غټ دغه دغه کړي دي. دغه شوی څېړنې کړی وو، دغه شوی دی، وفات شوی دی. چېرته خپل مال ساتلی څه هغه دغه کوو. زما پر سر باندې زما پر ډېر ارمانونه دي، دغه دی ناجوړ یم. په دې وایي کې مې دا د غوټې دغه شوي دي، معدې مې خرابې شوي دي، دغه دی ناسته یم. دا فالج 2 ځلې ووالم، دغسې یم. نو زه څه وکړم؟ د خوراک څښاک د حده پورې د کور کلي او چم ګاونډ خلک د دوی مرسته او امداد لا تر اوسه کوي، خو په علاج نه هغوی غور کولی شي او نه دا بېوسه خاندان په خپله. زمونږ د کلي زنانه ده کونډه، او د هغې دا 4 بچي دي، 3 زنانه دي، جینکۍ دي، 1 هلک دی. او دا چې د خدای تعالی جزانان دي، پیدایشي ړانده دي. او د دې زنانه خاوند چې دی نو هغه وفات شوی دی، 25 کاله مخکې وفات شوی دی په اکسیډنټ کې. او دا بیخي عاجزانان دي، د دوی هېڅ ګزار بسر نشته. کلي کې چېرته کې څوک خیر و خیرات یا زکات ورکړي یا د بار نه ورله څوک څه امداد وکړي، نور د دوی څه ذریعه معاش نشته دی. موږ ستاسو د ایوټي خیبر په ذریعه باندې مخیر حضراتو ته دا درخواست کوو او ارباب اختیار حکومت واکدارانو ته دا درخواست کوو چې دوی سره څومره تعاون څوک کولی شي چې هغه څه وکړي د الله سره ښه دي. او د دوی مطلب د الله د اسرې نه ما سوا هېڅ د دوی څه ذریعه معاش نشته دی. دا کورنۍ د بېوسۍ یو ښکاره نمونه ده. د ژوندو قبر دی، د چارواکو د ړندې سترګې د لاندې دي، د غمونو سلې پې پراته دي، خو چا د دې ړندو کورنۍ کې د امداد د لارې مشالونه نه دي بل کړي. د تالاش احمد ګلۍ اوسېدونکي دا کونډه د خپلو 4 بچو چې نظر یې نه لګي د ملک او دنیا په سطح د وسته خاوندانو د مرستې په انتظار ده. محمد اسرار، خیبر نیوز، احمد ګلۍ، تالاش، کوزدیر.